السلام علیکم ملګرو، راورسېدو میقات ته او د سحري ماشاءالله 2:30 بجې دي. الله پاک ته وکړي چې هر زمونږ مسلمان ورور دې ښایسته ځای ته راشي او د عمرې نصیب ورته الله پاک مراد الله پاک نصیب کړي، راشي عمره وکړي. د ټولو مسلمانانو لپاره خاص دعاګانې کوم. ماشاءالله ډېر یو ښایسته موسم دی، ښایسته نظارت همیشه لپاره چې راشي دا میقات دی. دلته به غسل وکړي، مطلب احرام به وتړي، 2 رکعته به د جومات کې وکړي، د دې نه پس احرام واچوي، نو د مکې مسجد حرام په لوري باندې روان شي. السلام علیکم. دا د میقات جومات دی، کوم چې مین غټ مسجد دی. په دې کې به ثوابي 2 رکعته نفل وکړي، مطلب بس د عمرې نیت په وتړی، احرام به هم دلته واچوي او غسل به هم وکړي، نوکونه صفایي وغیره دغه طریقه ده. نو هر کله چې په دې کې تاسو نفل وکړه، د دې نه بس به ډایرکټ بیا د عمرې په نیت روان شي او لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک دا به وایي. ماشاءالله ډېر ښایسته موسم دی. نو همیشه دپاره وروڼو له پکار دی چې راځو په ترتیب په طریقه ځان پوه کړو د عمرې، چې مطلب څه کول غواړي، نوکونه غسل کول، نوکونه واړه کول، مطلب یخته نارمل ساتل، غاښونه صفا کول، ټول د وجود صفایي. او بیا چې دلته سړی راشي نو بس غسل ډایرکټ وکړي، تلویه به ځان پاکوي نه، بس ډایرکټ احرام به واچوي او انشاءالله د مدینې د مکې په لوري باندې به روان شي او نیت په وکړي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. الله دې وکړي زموږ ټول څومره مسلمان وروڼه چې دي چې راشي عمرې له عمره په ښه طریقه وکړي، چې چا نه یې کړي هغو دې باندې الله پاک عمره وکړي، او چې چا کړي الله دې هغو له د نورو توفیق ورکړي، ځکه چې دنیا سې هم پاتې ده. وروڼو که هر څومره مال زموږ سره راشي، هر څومره شهرت، هر شی چې راشي، نو موږ له پکار دی چې موږ د الله په دین الله په لار ولګو، دا بلکې موږ د الله په لار نه د خپل عمل لپاره یو ذخیره په دنیا ګرځو. نن سبا کدي په دنیا کې د خپل عمل لپاره څه وکړه په خپله. وروڼو نو موږ د میقات نه اوس د مکې په لوري روان یو. ویډیو را سره پوره وګورئ په دغه ترتیب باندې چې هر کله راځئ، که چاته پته نه وي نو چې دا ترتیب ورته یاد وي او ځان موږ ټول د پکار دی چې ټول مسلمانان باندې ځان پوه کړو. ماشاءالله د مکې چې کوم ګړی بلډینګ دی اوس په نظر راغی، بلکې دا د ډېر لرې نه په نظر راځي، 150 کیلومتر کې دا په نظر راځي چې دا ډېر چای چوت دی ماشاءالله. نو انشاءالله د مسجد حرم په لوري اوس موږ داخل شو او دعاګانې راته کول. وروڼو موږ اوس مسجد حرم تقابل شوي او راورسېدو. نو په دنیا کې تاسو سوچ کړئ که نه، که هر څومره مال زموږ سره راشي او هر څومره شهرت راشي، هر څومره بنګلې راشي، ګاډي راشي، دا هر څه الله پاک پاتې دي. نو په دنیا باندې خپل مال په خپله په ځان باندې لګول، که موږ سوچ وکړو زموږ پلار نکاح څه شو لګی سوي چې زموږ د ټولو مسلمانانو د الله پاک هغه جان ښایسته کړي. که په نن سبا وخت کې به داسې مسلمانان وي چې د هغوی سره به مال، ګاډي، بنګلې هر څه ډېري، الله پاک به خپل کور ته راغواړي، توفیق به ولې نه ورکوي، الله پاک به پرې کعبه نه کوي. زه یم یو غریب سړی به د جومات ملا به ناڅاپه به د هغه تقدیر راچور شي، الله پاک به خپل کور ته راولي. دا په ژوند کې د ټولو نه یوه غټه خوشحالۍ خبره ده چې موږ په خپل ژوندانه باندې خپل مال په خپل ځان باندې ولګو، په خپل عمل ولګو. دا به انشاءالله زموږ په کار راځي. که نه تاسو ته پته ده زموږ د پلار نکاح زموږ په خاندان کې څومره خلک مړه شي، که نه د هغې نه پس خلک لږ ډېر زکات خیرات ورکړي، بس د هغې نه بس حتی چې هغه نوم نکاح نوم بیا څوک نه لي په آخره کې خلکو له ذهن نه وځي. نو همیشه لپاره وروڼو چې موږ په دنیا کې ژوند تېروو، چې څومره ښه کارونه دي کوشش وکړو چې هغه وکړو، مسکینانو سره غریبانانو سره په خپل عمل یې ولګو، دا به زموږ په کار راځي. نو ډېره مهرباني ده ویډیو کو کتنه او د بلې ویډیو انتظار کوو انشاءالله. ولې الله په امان.
الله یفاد او بات حدث روانه الله قبول کړي ستړی ستومن ژوند سلګۍ ژوند ارمان ژوند الله ته می ښایسته